او دا علامه اقبال د ډیر وخت نه ویلو چې که تاسو غواړئ نو بس د خلکو په زړونو کې د مولا نه نفرت پیدا کوي چې د خلکو د زړونو د مولا د محبت او مینه اوزي تاسو بیا چې نه د ازادۍ ژوند به تېروئ. د مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم د هغه په دې سپکاوي کې ډېر لاس د هغه خلکو دی چې هغه ځان ته علما وي ځان ته د مدارس فارغ وي لیکن بیا هم راځي او مختلفې ګډې وړې خبرې ورپسې کوي د هغه په یو بیان باندې په زرګونو خلکو ته الله جل جلاله هدایت نصیب کوي. د هغه په بیان باندې زرګون خلک الله جل جلاله مونځ کوونکي تلاوت کوونکي ذکر کوونکي د دین سره تعلق لرونکي جوړ کړي دي. نن چې په سوشل میډیا مونږ وګورو نو د مولانا صاحب خلاف ډېر غلط پوسټونه کېږي. څه کسان پکې دا خبره کوي چې مولانا صاحب تاسو د فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب په حواله باندې دونه ښې خبرې کوي نو تاسو دا خبرې ولې نه کوئ چې په خیبر پښتونخوا کې کم حالات روان دي ماشومان مري او حالات ګډوډ روان دي نو په دې باندې تاسو ولې خبرې نه کوئ. شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم ته الله جل جلاله په خیبر پښتونخوا کې او خصوصا او په تمام ملک بلکې د ملک نه بهر هم الله جل جلاله هغه ته عظیم مقام ورکړی دی او هغه پروي زمين باندې په زینت المحدثین باندې مشهور دی او نن موږ دا ویلې شو چې په پوره ملکونو اسلامي ملکونو کې چرته د دین خدمتونه کیږي د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم غونډه کې مقام هیڅ چاته نه دی میلاو ولی په یو ورځ کې تقریبا د 3000 نه زیات طالب علمان داغه قرآن او سنت زده کوي. نور دنیاوی فنون تینه نه زده کوي نور عربي علوم تینه نه زده کوي قرآن او سنت تینه زده کوي. هغه الله پاک دومره عظیم مقام ورکړی دی. پادش ول دا خبره چې نن خلک پاغه پس خبرې کوي چون کې د خلکو د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم د هغه بیان مکمل اوریدل نه دی په سنجیدګۍ سره نه دی اوریدل یی د بغض په بنیاد اوریدل دی یی د دشمنی په بنیاد اوریدل دی یی نیمګړی اوریدل د دې وجه نو پس خبرې کوي. شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم دومره ویلي دي چې په ملکونو کې ور لګېدل خصوصا په اسلامي ملکونو کې او زه په مدینه منورې کې وم چې د دنیا پاکستانی خلک خپو د نور ملکونو د اسلامي ملکونو خلک خپو چې ور لګېدل دي او جازونه نزي او نور مو ته ډېر زیات تکلیف دی. الله پاک فضل وکړو زموږ د حکومت په ذریعه باندې او زموږ د فیلډ مارشل حافظ عاصم منیر په ذریعه باندې خدای پاک هغه ور په اسلامي ملکونو کې بند کو. مونږ په دې باندې هغه ته خراج تحسین وایو دا سبب نه و ولی هغه یو ښکلی کار کړی ټیک ته ډېر به پکې بد وي لیکن یو ښکلی کار یې دا وکړو چې په ملکونو کې د ور په ځای باندې اوبه پې واړولې او خوشحالي پکې راویسته او هغه ډونلډ ټرمپ چې هغه ځان ته د دې دور د خدایي دعوه کوي هغه هم مجبوره کو او د ایران سره خبرو ته کېنو او نن ډونلډ ټرمپ په دې مجبوره کړی دی چې راشه په پاکستان کې او ما ته سر ټیټې وکړه. حالانکه ټرمپ خو چې زه او چا ته سر ټیټې کول ځکه چې عرب ملکونه مې ټول ځان ته ټیټ کړي دي پاکستان به ځان ته ټیټ کړم. الحمدلله پاکستان ته خدای پاک دا وقار او عزت ورکو چې د ټرمپ غونډه کې ظالم جابر زرګونو فلسطینیانو د هغې قاتل او دغه رنګ د زرګونو مسلمانانو د هغوی د غلام جوړولو دپاره هغه چې څه کړي نن هغه پاکستان ته راغی او تندی ورته په ځمکه کېښود پوزه یې ورته راښکله چې بس چې څه وایي هغه کولی شم د ایران نه مې خلاص کړي. الحمدلله شیخ ادریس صاحب چې کومه خبره کړې ده هغه بالکل د موقع محل مناسب کړې ده نو چون کې د خلکو په ذهنونو کې د علماو نه نفرت واچولی شو او د دې نفرت د اچولو واحده ذریعه هغه د 14 کالو هغه حکومت او ورپسې د حکومت روان دی. هغوی مقصد دا دی چې په څه طریقې باندې د خلکو په زړونو کې د علماو نفرت پیدا کړي او دا علامه اقبال د ډېر وخت نه ویلو چې که تاسو غواړئ نو بس د خلکو په زړونو کې د مولا نه نفرت پیدا کوي چې د خلکو د زړونو د مولا د محبت او مینه اوزي تاسو بیا چې نه د ازادۍ ژوند به تېروئ. طالب علمانو ته ووي چې که د ډېرو تهمتونو لګولو او د شکلونو د بدلولو او د طعن او د تشنیع د وجه د چا په عزت کې کمی راتلې نو قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب هغه ته باړو چا د سره سلام هم نه کوو لیکن الحمدلله په روی زمین باندې خلک د هغه په خلکو کې دغه وقار بلند شوی دی او الحمدلله چې کومه خبره کوي د کاڼي کرخه کوي ها څوک مني او که څوک یې نه مني. دغه رنګې
زینت المحدثین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم چې کومه خبره کړې ده بالکل د هغې پس منظر بالکل حق دی صحیح دی او دا خبره کول یوازې هغه ته نه دا خبره کول هر عالم له پکار دي هر سنجیده پوهان انسان له پکار دي چې په دې خبره باندې د شهباز شریف او دغه رنګې د اغا سر د فیلډ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب دغه شکریه ادا کړي چې تا اسلامي ملکونه د اسرائیل او دغه رنګې د نورو خلکو د اور د لګولو نه بچ کړل او الحمدلله اسلامي ملکونه نن راغلل او د پاکستان سره دفاعي معاهده وکړي دا د پاکستان هغه کمال چې کوم ورته کمال ویل کېږي هغه کمال وکړو الحمدلله په هغه کې خدای پاک کامیاب کړل او پاتې شو خبرې کول په مولانا سمیع صاحب رحمه الله پس خلکو کولې په مولانا فضل الرحمن صاحب پس خلک کوي د دنیا په هر حق پرست عالم پس په هغه پس چې خبرې کیږي دغه رنګ خلک پیک آیډیا نه جوړي بیا غلط چې تصویرونه را اخلي د دې نه مخکې یو تصویر د شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب په باره کې خلکو د زنانو تصویرونو سره هغه لګولي حالانکه هغه دروغ دغه رنګ نن د مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم دا هغه سره د خلک دا کار کوي دا د خلک د خپل جهالت او نن هغه څومره لوی خبره وکړه پرون په سبق کې بیګا پرون کړی ده چې هغه دا او فرمایل چې ما څومره عوام دي چې په ما پسې بدر دي ما ټول معاف کړی دي لیکن هغه خلک چې ځان ته زما شاګردان وي ځان ته علما وي د قیامت په ورځ باندې به د هغوی ګریوانې زما بلاسي زه به د دوی نه تپوس کوم چې تاسو ولې په ما پسې غلطه ویله او په دې د مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم د هغه په دې سپکاوي کې ډېر لاس د هغه خلکو دی چې هغه ځان ته علما وي ځان ته د مدارسو فارغ وي لیکن بیا هم راځي او مختلف ګډې وړې خبرې ورپسې کوي په دې ګډ وړو خبرو پسې بسي ما اوس طالب علمانو ته په سبق کې وي چې سعدي شیرازي د نن 100 کاله مخکې یو خبره کړې وه چې سعدي یا شیرازیه تعلیم مده بدذات را بدذات چون عالم شود گردن زند استاد را دی بیا په بل چا باندې حمله نشي کولای راشي په خپل استاد باندې الګا دا استاد دی استاد سره د رائے اختلاف دی د رائے اختلاف په خپل انداز باندې په خپل الفاظو باندې د دلیل په بنیاد باندې وایا هیڅ خبره نشته پادش ولدا چې شیخ ادریس چې ماشومان مړ کیږي یا سکی الحمدلله په هر منبر باندې په هر جلسې کې په هر محاذ باندې شیخ ادریس دا خبره کړې ده نور علما دا خبره کوي خدا چې کوم خلک وایي چې شیخ ادریس د راپاسې د دې خلاف دی کنه تم راپاسه خلاف یو کنه دا مولا به د اړي خبرې د پاره ذمہوار یو تبه ذمہوار نه چې څنګه ذمہداري ته مولا لورکه په دې ملک ځان ته خانان وي په دې ملک ځان ته نوابان وي په دې ملک ځان ته وډیرګان وي په دې ملک ځان ته د قوم مشران وي دا غوینم د مطالبه وکړه راپاسه دا غوینه مطالبه نشته بس د مولا نه مطالبه ده مولا به تعالی په کوم محاذ باندې راضي مطالبه چې خبرې کوي دغه په بیان باندې زرګون خلق الله جل جلاله مسکون کی تلاوت کون کی ذکر کون کی د دین سره تعلق لرون کی جوړ کړی دي تا چې دغه شکل بدل کو تا چې پاغه پسې کنزل وکړل تا چې پاغه پسې سپکه خبرې وکړي دا د پزان پسې وکړي او ځان د خلکو پسترګو کې چې سپک راويستو په دې سره د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم دغه سپکواله نه دی شوی د خلکو ځان په خپل باندې سپکو چې دومره مقتدر عالم دومره جامع عالم دومره مقبول عالم چې په هر میدان کې د خلکو ته د دین خبره کوي تاسو دا وې سپکواله وکړو الله بدیم سپکای څوک چې د خپل دیني مشرانو قدردانی اونکي الله جل جلاله هغه خلک سپکای او چې کوم مولایانو د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم پس پکاوي کې حصہ غسته ده هغه به الله جل جلاله په دنیا کې مذلیل کوي او په آخرت کې ورته الله جل جلاله د ذلت هغه جامع ورته الله جل جلاله ورچي